السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، افسوس د تیملګری په هسپتال. قدرمن اوریدونکو، افسوس په دغه ډاکټر چې اپریشن نشي کولی او راغلی دی دلته خلکو له اپریشنونه کوي. قدرمن اوریدونکو، یو ډاکټر زنانه له اپریشن کوي او په هغه اپریشن ځای کې قینچي پاتې شوې ده. نو افسوس په داسې ډاکټر پکار دی. ډاکټر به پی ایچ ډي پوره کړي نه وي، ډاکټر به د اپریشن چل زده کړی نه وي او راځي به ډاکټر موږ له به اپریشنونه کوي. قدرمند اوریدونکو، ډېر زیات دغه مقام دی ځکه چې د اپریشن په ځای کې د ډاکټر نه قینچي پاتې کېږي. نو دا څنګه ډاکټر شو؟ قدرمند اوریدونکو، دا یو واقعه راغله په تیملګری هسپتال کې. یو ډاکټر چې اپریشن یې کوه زنانه له او په زنانه کې قینچي پاتې شوله د اپریشن ځای کې. هغه زنانه لاړه پېښور ته منتقل کړله. په پېښور کې ډاکټر وایي چې د دې کې دننه د اپریشن په وخت کې قینچي پاتې شوې ده. الټراساونډ یې وله وکړو. نو قدرمند اوریدونکو، افسوس په داسې ډاکټر پکار دی چې دلته راغلی دی موږ اپریشنونه نشي کولی او راغلی دا زموږ نه 1 لک 2 لک او 3 لک روپۍ دا زموږ د حکومت د خزانې نه الي. نو په داسې ډاکټر باندې لعنت پکار دی چې دا اپریشن نشي کولی او دې له د اپریشن ډیوټي ورکړې ده. قدرمند اوریدونکو، نور راځئ دا ویډیو زما سره وګورئ. ما له اجازت راکوئ. د الله په امان. هغه خو لا ځان نه شی دی، خو لکه اوس دا کوم قسم ډاکټر دی چې د دی نه دننه په زنانه کې دغه پاتې کېږي، خدای دې تباه او برباد کړي. زه سګنل ته به شمه اوس ټیک شو. ښه، زه داسې وایم چې اوس تاسو پسې مهرباني وکړئ چې د دې خدا حل دی چې په دغه ټول ایم ایس او چې متعلقه په دغه ورځ باندې څوک هم دلته کې موجود دي دغه باندې پرچه ټاک شي، اف آی آر پې وشي او د دې نه بعد لاړ شي سړی او په شهید چوک کې دغلته کې دغه پریس کلب دی، د هغې کې پریس کانفرنس وشي چې موږ ته د دغه میلاو شي، د انصاف میلاو شي. نو دغه ټیک ده؟ او سلام.